د علم او د قرآن په رڼا کې د پاکستان د مستقبل فیصله وکړئ، ورنه د اسمان ارادې درته خطرناکې دي. 15 کالم د الله د دین سره او د الله د نظام سره او د الله رب العالمین د انبیاء د وارثانو سره دشمنی وکړلې، مخالفتونه وکړل. مونږه په پاکستان کې څه غواړو وروڼو؟ ډیره واضحه خبره ده، ډیره کلاو خبره ده، ډیره ډاګي خبره ده، هیڅ پټ پناه پکې نشته دی. د هر چا د پارټۍ خپل منشور وي او خپل دستور وي او خپل فکر او خپل نظریه وي. کل عام مونږ د خپل نظریې اظهار کوو. مونږ وایو دا ځمکه د الله ده، قانون پې د الله پکار دی، نظام پې د الله پکار دی. بس ته دا پوره وه 1947 نه تر 2023 پورې په پاکستان کې ډیکټیټرشپ وازمیلی شو، په پاکستان کې مارشل لاګانې وازمیلی شولې، په پاکستان کې وردی والا حکومتوں کو، شلوار کمیس والا حکومتوں کو، شیروانی والا پکې حکومتوں کو، په پاکستان کې ارچا حکومتونه وکړلو. بس ته دا تجربه پوره وه. هر اداره د پاکستان د تباهی سره مخامخ ده. راځئ نور د الله د دین نه بغاوت مه کوئ. ستاسو کامیابي الله په قرآن کې کېښودلې ده. هغه خلق پارلیمنټ ته او اسمبلو ته ولیږئ چې یا په خپله په سینو کې قرآن دی، په ژبه یې قرآن دی، او یا ولاړ په هغې عالمانو پسې دي کوم عالمان چې په قرآن باندې پوهیږي. د علم او د قرآن په رڼا کې د پاکستان د مستقبل فیصله وکړئ، ورنه د اسمان ارادې درته خطرناکې دي. 15 کالم د الله د دین سره او د الله د نظام سره او د الله رب العالمین د انبیاء د وارثانو سره دشمنی وکړلې، مخالفتونه وکړل. نتیجه سره ووتله د پاکستان کوم ادارې ته چې ورځي د تباهالۍ سره مخامخ ده. دا د پاکستان کوم لیډران دي چې یو راځي نو بل ته وي دی غل دی الی جیل ته دننه کا، او چې بل راځي وي دی غل دی الی جیل ته دننه کا. زه نن په فخر سره